بسم الله الرحمن الرحیم. د صوبه خیبر پښتونخوا د حکومت په طرف نه چې د رحمت للعالمین سکالرشپ په نوم باندې د دینی مدارسو دپاره د طلباو دپاره کوم وظایف مقرر شوي دي، د دې په باره کې زموږ د اکابرو د مشرانو رای هم هغه ده کومه چې د خطباو د امامانو د اعزازیې په باره کې ده، چې دا د بین الاقوامي ایجنډې حصه ده د علماو د طلبای کرامو د هغې د ضمیرونو د اخیستلو او د هغې د حقګویۍ او د حریت ازادۍ د سلب کولو یو ډیرو لویه مکروهه او خطرناکه منصوبه ده چې د کومې په باره کې مخکې ورځو کې د برطانوي وزیر خارجه په خپل هاوس اف کامنز پارلیمنت کې پریس کانفرنس دوران کې خپله خبره واضحه کړې وه چې د سعودي علما کرام مونږ په کوم نیټورک کې شامل کړي دي. زمونږ خواهش دا دی چې د پاکستان علما مذهبي طبقه هم مونږ په هغه نیټورک کې شامل کړو. دا حکومت کو د مدرسو سره مخلص وي، بیا په کار دا ده چې د مدرسو د رجسټریشن نه پابندي پورته کړي. کوم طالب العلم له چې ته سکالرشپ ورکې، دا مدرسه دا طالب العلم په یو داسې ادارو کې سبق وایي چې د هغې په رجسټریشن باندې د حکومت پابندي لګولې ده، او بیا کو خامخا دوی د مذهبي طبقې سره او د مدارسو سره دومره مخلص وي د وقف املاک قانون په نوم باندې چې دوی کومې شکنجې مدرسو ته او مذهبي ځایونو ته ورواچولې چې د هغې مطابق د ټولو مدرسو د جوماتونو د خانقاهونو د ځمکو مالکانه حقوق دا به حق سرکار چې کوم دی نو ضبط شوي دي، او هغې باندې اگر چې عمل درآمد دوی نشي کولی خو قانون سازي به هر حال دوی کړې ده. نو په کار دا ده چې د دیني مدرسې دغې طلباو ته چې کوم ته دوی سکالرشپ ورکوي، دې ته د دې د اسنادو ته د عالمیې سند دا کو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه زمانه کې د ایم ای د لیول برابر شوی دی. دا حکومت چې د مدرسې په طالبانو باندې دومره مهربانه دی، په کار ده چې د عالیې سند ورله د بی ای برابر کی، د خاصې سند ورله د اف ای برابر کی، د عامې سند ورله د میټریک برابر کی، تحتانی اسنادو باندې په یو هم انټروی کې نمبرات دا نه ورکول کیږي. او بیا چې کله د مدرسې دا فاضل علما چې صرف د سرکاري روزګار دپاره د دوی دا سند دا د اسلامیاتو د عربۍ د استاذۍ دپاره دا کار آمد دی، نو دغه علماء کرامو ته مخ ته د رکاوټ ورچولو دپاره ان ټي ایس د جنرال کوېسچنز په نوم باندې چې کوم سوالات راولي، صرف په دې نیت باندې چې د مدرسو فارغ التحصیل علما په سکولونو کې هغه د اسلامیاتو د عربۍ په پوسټ باندې ونه لګي. نو که فرض که دا حکومت دومره مهربانه وي، بیا په کار ده چې دغه اقدامات وکړي. دغه اقدامات نه کوي او په دې لیست کې د علماو نوم شاملوي صرف او صرف د دې دپاره چې دا به د دوی په واچنګ لیست باندې راشي. دوی به بیا د دې په مختلفو اوقاتو کې میټینګونه کوي او بیا به د دوی سره نشستونه کوي او بیا به د دوی د ضمیر د اخیستلو د هغې به چې کوم دی نو کوشش کوي. نو که موږ خپل حریت او خپله ازادي سلب کوو، بېشکه چې معاشي تنګي دا به وي، بعضې طلباو ته به هم وي، بعضې علماو ته به هم وي، خو بجای د دې چې بیا موږ خپل دیني حریت او ازادي سلب کوو او د هغې په سر پیسې اخلو چې د هغې نه بهر موږ ټماټر خرڅو، دکانداري کوو یا نور څه چې کوم دی نو د ذریعې معاش ځان له وګورو، هغه ډېر زیات بهتر دی د دې په ځای باندې چې موږ د دغه غیر خلقو اعلی کار جوړیږو. لہذا جمعیت علما اسلام په سختۍ سره د رحمت للعالمین سکالرشپ